یوسفزی صاحب صوبایي کلچر سیکریټري قومي وطن پارټي دې ټایم کې راغلی دی او سره د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان مشران موږ سره د صوبایي کونسل ممبر جناب حاجي عبدالسلام خان هم موجود دی په دې موقع باندې او موږ سره زمونږ د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان چیرمین جناب ملک مجیب الرحمن صاحب هم موجود دی. دې ټایم کې موږ سره د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان جنرال سیکریټري محمد فاروق خان صاحب هم موجود دي او موږ سره ډېر ملګري د قومي وطن پارټۍ د جناب مسلم جان کاکا چې زمونږ شاعر امن چې زمونږ پارټۍ قومي وطن پارټۍ ولې د شاعر امن خطاب هم ورکړی دی. دې ټایم کې زمونږ د خپل ګران او شاعر رور جناب اکمل خان او چې تخلص لیونی دی چې موږ اکمل لیونی په نوم باندې په ټوله پښتونخوا کې یادېږي د هغې د عیادت دپاره راغلي د جناب ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او د جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب په دغه باندې ګرانو ملګرو جی دا موږ د اواز تاسو ته رسي. زما نوم ډاکټر عالم یوسفزی دی. زه د قومي وطن پارټۍ د صوبې د کلچر سیکریټري یم. د آفتاب احمد خان شیرپو ملي رهبر او د سکندر حیات خان شیرپو په خصوصي د هغې په هدایتو سره موږ دلته نن شموزو کلي ته راغلي یو. دا شموزو کلی رښتیا خبره ده چې په دې کې به ډېر لوی لوی خلک موجود دي خانان به خو د وخت سره سره د خلکو نومونه ورکېږي. دا نن چې موږ کوم سړي ته راغلي څو پورې چې ادب وي څو پورې چې لیکي څو پورې چې شاعري د ده نوم به ژوندی دا موجوده خلک زه داسې امکان لري چې دا خلک په دې باندې خو را روان د شموزو کلی به د اکمل لیوني په نوم باندې فخر کوي او دا کلی به د ده په نوم باندې یادېږي. نن موږ هغه ته راغلي احترام ورته کوو د هغه د تیماردارۍ ته راغلي یو خبره کوو چې داسې خلک نازول دا د افرادو کار نه دی دا د ریاست کار دی. په کار ده چې د داسې خلکو د دې ته هغې سیکیورټي فراهم کړي چې په دې عمر کې دا خلک د دې ونازئ ځکه دا د پښتو ژبې خدمت یې کړی دی د پښتون وطن خدمت یې کړی نو په کار ده چې زموږ مخیر حضرات زموږ ګوندونه د نظر او نظریې نه بالاتر د داسې خلکو خدمت وکړي. نن موږ راغلي په خپل وس مطابق موږ د دې خدمت ته حاضر شوو نورو ته هم خواست کوو چې د دې کې په دې کې پکار چې یو ټرین جوړ شي چې دې شموزو کلي ته خلک داسې را روان شي په زیاته توګه او د دې اکمل لیوني د موږ د خپل ادیبان شاعران لیکوالان دا موږ ونازو او ناز ورته ورکړو. نورې خبرې به درسره اکمل لیونی په خپله وکړي. زه دا خواست کوم چې د خدای په خاطر مهرباني وکړئ د اکمل لیوني دا چغار په کار ده چې په پښتونخوا کې نور هم خور شي دا بند نه شي د دې او دا د دې ژوندی هم پاتې شي او د ده چغار خور نه شي. اوس چې دی په خپله یو اواز وکړي دا به زمونږ دپاره د پښتو ژبې دپاره د پښتون قام دپاره پیغور دا پیغور ځان ته مه پرېږدئ. مهرباني به ستاسو نو کوشش دا وکړئ چې اکمل لیونی څومره چې کېږي په فرد په حیثیت د ګوندونو په حیثیت او د ریاست پاکستان نه د ریاست پاکستان نه زما دا خواست د کلچر ډپارټمنټ نه مې خواست دی چې مهرباني وکړي داسې خلک بیا مته چې په ژوند یې ونازوئ. موږ وروسته بیا دا مته شاعران ادیبان مرثي لیکي مرثیو ته خلک مه پرېږدئ دا په ژوند باندې ونازوئ. ستاسو یو جهان مننه. ډېره مننه جناب ډاکټر عالم یوسفزی صاحب صوبایي کلچر سیکریټري قومي وطن پارټي. جی دا ټایم کې موږ سره د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان چیرمین جناب ملک مجیب الرحمن صاحب هم ناست دی. د هغې نه موږ په لنډو الفاظو کې د دې په هکله سره جناب ملک مجیب الرحمن صاحب ډېره مهرباني. نن زمونږ د ضلع مردان او د قومي وطن پارټۍ غون کیبینټ ټیم او سینیر ملګري دا زمونږ د صوبایي کلچر سیکریټري ډاکټر عالم صاحب په مشرۍ کې راغلي د خپل مشر د پښتو ژبې محسن زمونږ محسن زمونږ د پښتنو بابا د هغوی د تیماردارۍ په موقع باندې خصوصا مونږ د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ملي رهبر د پښتنو او زمونږ د ځوان لیډر د پښتنو لیډر د را روان کل لیډر سکندر حیات خان شیرپو صاحب په خصوصي هدایاتو باندې راغلي یو. انشاءالله چې زمونږ ګوند دا به خپله د پښتو ذمهداري سرته پوره کړو دا به مونږ د پښتنو د باباګانو د احسان جواب په احسان کې ورکوو انشاءالله تعالی. دا ټایم کې جناب موږ اکمل خان چې تخلص لیونی دی د پښتنې ژبې نامور شاعر موږ د هغه نه وټکي اورېدل غواړو. جناب اکمل خان جي تاسو خپل تاثرات موږ ته ریکارډ کړئ د قومي وطن پارټۍ د ضلع مردان ګوند ته. ملګرو لاول خو زه د ډاکټر علم صاحب په مشرۍ کې د نورو د ضلعې د صدر صاحب د دې نورو خپلو ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی د بیمارپور صاحب په نوم باندې ما ته یو داسې عزت راکړ زما جونګړې ته راغله نو د دوی زه ډېره مننه کوم
او زه ډېر مطمئن یم ځکه چې ډاکټر علم صاحب سره زما ډېر وخت او ډېره ملګرتیا تېره شوې ده او هغې ته په معلومات دی چې یاره ما خیال ده چې زما عزت هر چا کړی دی تر اوسه هم کوي او څومره خلک که دی که هغه هر ژوند سره تعلق ساتي خو ما هغوی ته سپک نه دي کتلي او هغوی ما ته سپک نه دي کتلي نو زه د دې ټولو خلکو شکریه ادا کوم او خصوصا ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې زما ژوندګڼې ته تاسو راغلي یاست او خدای پاک مو عزتمند کا خدای پاک مو درجې اوچتې کا او د شیرپاو خان ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې هغه مشر کوم آفتاب خان شیرپاو دی د هغه ورور چې کوم ایاد خان شیرپاو دوی د دې وطن ډېر لوی خدمتونه کړي دي وطن لپاره ډېرې لوی قربانۍ کړي دي بیا سکندر خان چې دی ما سره ملاقاتونه هم کړي دي په څو پروګرامونو کې هغه هم د خپل وسه پورې که زمونږ علاقه ترې لرې ده نو دغه خپل علاقه کې یو داسې نوم هغوی پیدا کړی دی چې بچې د هغوی قدر کوي د هغوی د هغه سیاست اواز چې کوم دی نو هر کور ته رسېدلی دی او هغوی دا مننه کوي چې ځکه چې هغوی خو زما خیال چې تر اوسه پورې هغه خپل سیاست په خپل ځای قایم دایم ساتلی دی او خدای دې وکړي چې هم قایم دامې وساتي هم دغه خلک د هغوی په هغه طریقه عزت وکړي چې څنګه یې مخکې کوو ډېره مننه جناب اکمل خان لیوني صاحب ډېره